الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم. سورة حجر شروع کو. حجر د هغه مقام نوم دی چې په کوم ځای کې د صالح علیه السلام قوم اوسېده، هغې ته حجر وایي، هغې علاقې ته حجر. ان اصحاب الحجر، نو دا مدائن صالح ورته وایي، او دا چې د مدینې تبوک ته ځي نو په لار کې دا ځای راځي. نو دغه ځای کې دغه قوم الله ډېر زورور پیدا کړی و، ډېر مضبوط قوم و او ډېر جابر قوم و، او صالح علیه السلام ورته الله را لېږلی و، دعوت یې پیش کړی و، دوی قبول کړی نه و. معجزې غوښتې وې، الله ورکړې وې، هغه معجزې بیا وجلې وه او د هغې په وجه بیا الله عذاب راوسته. او دغه حجر اوس هم وران پروت دی، اوس هم پکې آثار او کنډرات شته، خو هلته څوک نه اوسېږي. په دغې باندې چې پیغمبر خدا ته نو چې دغه ځای ته ورسېدو، ملګرو ته یې وویلې چې په دې باندې په جلتۍ باندې به تېرېږئ او د دې کویانو نه به ګورې اوبه نه څښئ. او دوی د هغې کویانو نه بعضې خلکو اوړه اخکلي ویل ده اوښانو ته کېدی، او کوم لوښي ډکړې هغې واړول، او هغه چینه چې اوښې ته اوبه څښلې د هغې اجازت شوی. او کله چې پر یې وادیه کې را دننه کېده نو پیغمبر خدا خپل صادر مبارک را واخیسته او پر سر باندې کېښوده او په جلتۍ باندې دې نه تېر شو د جړا په صورت کې. مباد چې هغه عذاب موږ ته را نه شي. داسې موږ اورېدلي دي چې په دغه ځایونو کې دا اکثر د دې لیبیا سره دا ځای ناراضي ده چې دلته اوس هم داسې کله کله داسې هواګانې راشي، پای کې چغې یعنی دا خورس پر هوا کې دا کېږي که نه، یعنی دا مسله نه ده چې دا ما ورته څه وایي نو بس دا پیدا وجدا په تلاشه دا ختمېږي نه. دا دنیا ده که نه، دا فضا دا زمونږ د خبرو نه ډکه ده. دوی کوشش هم کړی دی، معلومات یې کړي چې شته، خو تمیز یې نشي کولی چې د یو بل نه جدا کړي. د خدای په علم کې ټول ځان له ځان لري، پوهېږئ په دې باندې. نو دا مکی صورت دی او اهداف او موضوعات هم د مکی صورتونو په شان دي. بس دغه اثبات د توحید د الله رب العزت، صداقت القرآن او صداقت الرسول او ورځ د قیامت یعنی بعث بعد الموت، دا اساسی موضوعات دي د دې سوره حجر. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بے اندازې مهربان زیات مهربان دی. الف لام را، الله واقف دی په معنا دی حروفو. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، دا آیاتونه چې کوم را روان دي دا دی کتابونه د کتاب او دا د قرآن لوستلی شوی ښکارا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما دا ربا د تقلیل لپاره راځي او دا مای تاکید کوي خلق والے. نو ربما یود الذین، ډیر کم کرتا دوست بغنیا کسان چې کافران دي، لو کانوا مسلمین، کاش کی دی مسلمانان وې. نن موږ د مسلمان په نوم شرمیږو، د مسلمان د نوم نه موږ ته الرجی ده، او کافر بېهوشه به پروتي بېهوشه. دا ربما یود ځکه قرآن وایي چې دوی به بېهوشه وي، خو چې کله هم دوی په هوش کې راځي نو دا بیا د خولې ګوپي. لو کانوا مسلمین، لو کانوا مسلمین. زرهم پرېږده دې کفارو لره، یا کلو چې خوري لکه ډنګري چې خوري، ویتمتعو پیدې حاصلې کړي، ویلههم الاملو او غافله کړي دي دوی لره امیدونو اوږدو. فسوف یعلمون، په زر ده چې به پوه شي. وما اهلکنا من قریة، نه دی هلاک کړی موږ یو کلي والا، الا ولها کتاب معلوم، مګر د هغې دپاره یو لیک معلومه.
نیټه ولا منګ ایخي چې دا پلانې قوم او پلانې کلی او په پلانې ټیم باندې زه هلاکوم ځکه دوی باندې پیغمبر دعوت مسترد کوي او دعوت حق به نه مني او زما د پیغمبرانو د نیکانو مقابله به کوي دوی به زه ختموم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها نشي وړاندې کېدلی یو امت د خپلې نیټې نه دا من امتین کې من داخل دی په فاعل باندې د تسبقو فاعل لا امت دی او من په داخل شوی دی او اجلها مفعول به ده نو معنی کوا ما تسبقو من امتین نشي وړاندې کېدلی یو امت اجلها د خپلې نیټې نه وما یستاخرون ترستو کې دی شي کم نیټه چې الله ټاکلې ده چې هغه راغله نه بیا مخکې کېږي نه رستو کېږي وقالوا یا ایها الذي نزل علیه الذکر انک لمجنون مشرکانو به کله په پیغمبر خدا پورې ګپ لګاو ټوپ کې به ور پورې کولې نو کله کله به ورته داسې ویلې یا ایها الذي اے هغه سړیا نزل علیه الذکر چې نازل شوی دی په هغه باندې قرآن اے سړیا انک لمجنون ته خو لیونی قرآن راته وحی راتلی تا راتله ابو کبشر راتله او یتیم ابي طالب راتله او دا دومره لوی ابو جهل چې ژوندی و او دا دومره ولید زید مغیره و او مسعود زید عروه زید مسعود ثقفي په طائف کې و او تا یتیم ابي طالب ته بس الله محتاج احتانې درکې ته خو لیونی لو ما تاتینا بالملائکه ولې ته راتله کې موږ ته په فرشتو باندې زه چې ته وې ان كنت من الصادقین ته رښتینی پیغمبر یې د فرشتې راوله که نه چې موږ ته وایي دا د الله پیغمبر دی او الله وایي ما ننزل الملائکة الا بالحق نه راکوزو موږ فرشتې مګر په حق باندې چې کله یو قوم یو معجزه وغواړي او هغه معجزه راشي او بیا قوم ایمان نه راوړي دا قوم الله په وخت ځمکه نه پرېږدي بیا ځکه وایي چې دا وما كانوا اذا منذرين نه به دوی په دې وخت کې د مهلت ورکړی شوونه دي ته بیا مهلت نه ملاویږي چې عذاب راغی بس دوی به کتلي ان الله ليملي للظالمين حتى اذا اخذه لم يفلته حتى چې وینسي به نه پرېږدي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا منگا نازل کړی دی د قرآن لرا وانا له یقینا موږ د قرآن د پاره لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی زه به په حفاظت دا دی وجه دا ده چې تورات او انجیل او اسماني کتابونه د هغې امتونو علماو ته حواله شوي د هغې زهادو ته حواله شوي د هغې په خپل لاسونو پکې تحریف وکړه او وران یې کړل یهودو خپل کتاب انجیل وران کړ او نصارو خپل انجیل وران کړ او یهودو خپل تورات وران کړ او هر قوم خپل کتاب داسې وران کړ د دې وجې نه ځکه چې ذمهداري الله نه وه په خپل اخیستې اما قرآن چې دی نو د قرآن ذمهداري الله په خپل اخیستې ده د دې وجې نه 1400 کاله وشو او قرآن کې د من نه تر عنه پورې د زور فرق څوک نشي راوستی زور فرق ځکه چې دا ذمهداري چې اخیستې ده هغه رب کائنات دی او دلته امام قرطبي به کې یو واقعه لیکلې ده و یو سړی ډېر زبردست خطاط و ښایسته خطونه به یې لیکل تورات او انجیل او قرآن یې راواخیسته او تورات یې ډېر مزېدار ولیکه او ډولې او ګلدار یې ولیکه او بیا یې واخیسته د یهودو مولیانو له یې وړه هغوی چې وکاته دا چلو الله با دا تحفې تحایف یې راټول کړو شاباسې او په شا یې وټپو یا شاباس ته یې نري دا زموږ کتاب ډېر ښایسته لیکلی بیا انجیل یې راواخیسته او نسوارو خواله لاړ فرنګیانو ګمراهانو ته چې کېناسته دا ستاسو کتاب مې چې لیکلی دی دونه خواري مې کړې ده هغې چې الله دا خو ډېر زبردسته خواري ده او یو لوی ګرانټ یې وله ورکړ او
تحفه تحائف ورکو شابانی وټکو قرآن مجید چې راوړه عالمانو ته بزرګانو ته کېناستو هغه خپل خسته لیکي تاسو وګورئ ولې اصل چې ته کټ کوټي نه کړي چې وې کا ته ټول کټ کوټه او مزیداری کوي شوی علمي نشي اول خې د ګوربوس اسکه احساس کو په خپل خو درځو او به بادشاہ مسلمان هغه ته حواله کو بادشاہ ویل حواله کول پرې دی ویل پانسی کوي د قرآن روان کړي دی هغه ویل که پانسی کوي مې کو پرې دی خبره مې واوري وزه یو سړی ما تحقیق کو چې زه ګورم چې کوم مذهب ټیک دی او کوم کتاب روغ او جوړ دی ما اختبار امتحان کو د نصاراو کتاب مې خراب کو هغې انعام راکړو د یهودیانو مې خراب کو نو هغې شاباسي هم راکړو انعامونه هم راکړو او چې مسلمانانو کتاب مې دغه کو نو مسلمانانو اول دونه ووارم چې د بوس اسکی رانه ساس کو او بیا چې کوم دی نو اوس بادشاه له راوستی به وایي پانسي کوي نو ما ته اوس پته ولګېده چې یقینا اسلام صحیح مذهب دی او قرآن رښتینی دا کتاب دی د الله او ما ایمان راوړی دی لا اله الا الله محمد رسول بس خلکو ته شاباسي ورکړه چې مسلمان شو امام قرطبي هلته یو کیسه لیکلې ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين یقینا لېږلي دي موږ مخکې ستانه په هغه ډلو وړومبنو کې شیع جمع شیعتون ده شیعه ډلې ته ویلې کېږي او دا شیعګان چې دي دا دې ته هم ځکه شیعه وایي یا دوی ویل موږ د علي صاحب ډلې نو بیا چې علي صاحب کومې خبرې کوي اوس هغه هم نه مني پوهېږې علي صاحب وایي چې مطعي نکاح نشته پیغمبر خدا حرام کړی و په خیبر کې او دوی اوس وایي نه وایي مطعي نکاح خو سړی کولی شي لکه تا او کله وی علي صاحب چې کوم دی په اوریاس کې راکوزیږي دا به راکوزیږي او کله یو خبره او کله بله دویش ډلې دي اعتصام امام شاطبي په خپل کتاب اعتصام د امام شاطبي کې دویش ډلې په شیعګانو کې ساز کړي زیدي شیعګان پکې دي سنیان ته ډېر نږدې دي صحیح مسلمانان هم دي مفسرین دي او محدثین دي او زمونږ د هر عالم سره هغې کتابونه هم پراته نیل الاوتار څلور جلده کتاب دی زمونږ ټولو علماو سره دی ما سم دی دا زیدي شیعه دی هغه لیکلی دی ښه مسلمان دی نو په دې کې کافر هم شته ګمراهان هم شته بېدین هم شته او مسلمانان هم پکې شته داسې ټول شیعه ته به کافر هم نه وی او داسې ټول شیعه ته به مسلمان هم نه وی تحقیق پکې نو بیا به فتوی لګې منګه هو پتو کې را سوچ نه کوو درست دی باسو کنه پتو خو زبردست شی دی بس ضرور مفتی صاحب پتو پې را پرېږده دا اټم بم دی دا پې را پرېږدي ستا په دې باندې موږ نه ډېر خلک د اسلام نه ویسته په دې پتو باندې خدای غر کړو خلک اسلام ته رادن نه کوي موږ لږ یو د یو ستا شمار یوازې د چین هغه دهریانو ته هم نه رسي ته خو لا نور پرېږده ته کوم ځای ډېرې چې اوس کمول کوي دا ټي وباسه دا اسلام نو دا اسلام نو وباسه او دا وباسه چې بس تش دی پکې ناست یو دا خیراتونه خوري بیا خیراتون دپاره دې خلک وباسي وما یاتیهم من رسول نراضي دوی ته یو پیغمبر الا کانوا یستهزئون مگر دوی په هغې پورې ټوکې کوونکي کذلک نسلکه دقسې دننه کوو موږه دې سخري او ګپ شپ لره فی قلوب المجرمین پړونو د نافرمانو کې پیغمبرانو پسې ټوکې کوي لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې باندې وقت خلت سنت الاولین یقینا تېره شوې ده طریقه د الله عادت د الله په مخکنو قومونو کې چې داسې یو قومو کې نو الله یې د صفحې حسنه لرې کوي ولو فتحنا علیهم بابا من السماء کچری کولاو کو منګه په دی باندې یو دروازه ر جانب د اسمان نه فظلوا فيه يعرجون پسو ګرځي دی په دې کې يعرجون خاتون کی کدی ته منګه یو دروازه د اسمان نه کولاو کو او دی ته پای کې او اندر پایا کیدو او دی پای کې بر رواني دی وای نو دی وسوي لقالو و عبادت داسې خراب شوي دي پر شرک داسې ورننوتی دي لقالو دی وای انما سکرت ابصارنا خامخا بند کړي شي زمونږ سترګې دا یې موږ له سترګې تړلي نظربندي راله کړې ده بل نحن قوم مسحورون دا پرېږده موږ یو قوم یو باندې جادو شوی دی
دا را باندې محمد جادو وکړو یعنې اسمان چېرته دی او لارې چېرته موږ یې داسې وران کړي راته وایي تر اسمان په لار روان ولقد جعلنا فی السماء بروجا یقینا ګرځولي دي موږ په اسمان کې برجونو لره په عربۍ کې مو ورته برج وایي او موږ ورته برجونه وایي دلته تېنه هغه منازل مراد دي منازل د شمس او د قمر چې پای کې شمس او قمر او افلاک چلیږي تاویږي وزیناها للناظرین او ښایسته کړی موږ اسمان لره دپاره د کتونکو وحفظناها من کل شیطان الرجیم او حفاظت کړی موږ د دې د هر شیطان رټل شوي نه د اسمان باندې باقاعده څوکۍ ولاړه ده الا من استرک السمع مگر هغه پیری چې غلا کی او مسموع یو خبرې لره داسې په منډه کې د فرشتو یو خبره واوري فاتبعه شهاب مبین ورپسې شي په پسې شغله ښکاره نو کله پې ولګي مردار شي او کله را یو ته او بلبل ته او بلبل ته حدیث کې راځي د ځمکې د اسمانه پورې د یو بل په اوږو ولاړي د یوې خبرې اسماني دپاره دوی په زرګونو په لکونو شیطانان ځان سیزي نو د ځمکه باندې چې کوم نږدې ولاړ دی نو کله کله هغه ته هم دا شغله راورسي مړي کې او کله ورته راونه رسي د هغې هغه شعاع راشي نو هسې لیونی غوندې کي او نور منډه کې وتښتي نو بیا هغه یوه خبره اسماني ده ته دا پرې ګوره هلته ورپسې شغله روان او دې وخت کې بل ته لاندې بل ته کوي زما په خدای قسم که موږ مؤمنانو د اسلام داسې دعوت شروع کړو لکه څنګه چې دا پیریان د غلطې خبرې دپاره په لکونو ځان سیزي بېګاله او پاکستان کې شریعت په تمام دنیا کې شریعت راغلی ما ورته خو ځان بس سپین بازونه یو موږ باندې هېڅ ذمهداري نشته نو ځکه وایي نو هغه یو خبره شیطان خپل هغه ته وکړي کاهن ته په غوږ کې ورته قط قط وکړي حدیث کې راځي د چرګې په شان قط قط نو هغه یوې خبرې سره سل دروغ یو ځای کړي او سبا یې په خلکو مني وایي ولې بله ورځ دا خبره نه وکړې او ټیک ختلې وه وایي بله ورځ خبره کړې وکړه نو ځکه وایي والارض مددناها ځمکه خوره کړې ده موږ دې لره خورول د ګولوالي سره منافي نه دي یو ساعت مخکې مې په خبره کړې وه والقینا فیها رواسیا اچولي دي موږ په دې کې کلک کلک غرونه وانبتنا فیها من کل زوج موزون او رازرون کړي دي موږ په دې کې د هر یو څیز نه موزون چې تللی شوی دی په تله د الله باندې یعنی الله د الله په تخمینه باندې برابر دی وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځولي ستاسو لپاره په دې ځمکه موږ اسباب د ژوند د خوراک څښاک سامان او د اګوستو سامان معايش ومن لستم له برازقین او په دې ځمکه کې ګرځولي دي موږ هغه خلک ما چې ستاسو بچي دي ستاسو غلامان دي ستاسو چاکران او نوکران دي لستم له برازقین چې نه تاسو هغې له روزي ورکوو هغې له موږ روزي ورکوو ته وایې په خانداني منصوبه عمل څنګه کوې چې الله وایي تعالی او ستا د لاس لاندې خلکو ټول له زه روزي ورکوم او ته داسې پوخ نیټ شوی چې دا روزي ته پیدا کړې چې واړه د پیدا کېدو نه مخکې مخکې سته ختم کړي چې دا سټ ټپیل شي او د قبر چینجي در باندې بیا مزې کوي وان من شیء الا عندنا خزائنه نشته یو شی مګر په نس زموږ باندې د هغې سټاکونه او خزانې دي ډیپوان دي ډیپوان داسې یو شی دنیا کې نشته الله وایي مګر د هغې سټاکونه او خزانې او ډیپوان ما سره ډک پراته دي نو بیا خو داسې دنیا کې خو دلته کم دي وما ننزله الا بقدر معلوم نه راکوزو موږ د هغې نه مګر په اندازه معلومه څومره چې زما په علم کې د اصلاح د مخلوق دپاره کافي ده هماغه انداز باندې راکوزو وارسلنا الرياح لواقحا او رالیږو موږ بادون لره لواقحا مانا ګراپ لګونکي په ونو کې او په وریځو کې لواقح جمع د لاقحتون ده نو لاقح اصل کې دا په ونه کې چې دا ګراپ لګوي په ونه کې تیغ لګوي نو دا گویا کې دا باد په وریځو کې هم دقسې اوبه پیدا کوي په دای کې اوبه پیدا کوي او په ونو کې پاڼې پیدا کوي نو د دې ریح مثال د وریځې دپاره او د ونو دپاره د اشجارو دپاره د پحل په شکل دی لکه څنګه چې ساڼ د سارو دپاره
د هغې د حمل د راوستل دپاره ضروري دی نو دارنګې د هوا د هغې ساڼ کار کوي په دې وریځو کې او دارنګې چې کومه دی نو په څه شي کې بل څه شی په ونو کې نو په وریځو کې اوبه پیدا کوي او په ونو کې پاڼې پیدا کوي انډک شونډک ویلکه ورته ویو پخوا سخت کاله مې ډک شونډک مې ونه لیده خو یو باد به لګېده په دې پسرلي کې چې هغې به د خلکو دا مخونه به یې چول او هغې سره به چا پرې ونه ولګېده بس یو څو ورځې پس به ونه شنې شو بیا نو هغې ته به یې انډک شونډک ویو وارسلنا الرياح لواقها او لګو منګه بادونو لره لواقها معنا دادا چې هغه بارونکي دي وریځې لره او دارنګې راښکاره کوونکي دي پاڼو لپونو کې فانزلنا من السماء ماء پس راکوزو د اسمان نه موږ اوبه فاسقیناکموه پس کوو موږه په تاسو باندې هو د اوبو لره وما انتم له بخازنین نه تاسو د اوبو لره خزانه کوونکي تاسو اسټاک کولی نه شئ دا غرونه ما پیدا کړي او د غرونو په ذریعه باندې دا واورې په شکل باندې دا زه په غرونو باندې تاسو لپاره اسټاک کوم او دا بیا په مجاری الارض کې د ځمکې کې بیا رګونه دي دا په هغه رګونو کې لاندې تولیږي او دلته په سري بالول کې هم تاسو کو یو که نه یو به پکې راوځي پوهېږئ پرې خبره کړه دا هغه مجاری الارض دی چې دا لاندې د هغه واورو نه په دې ځمکه کې د اوبه راتولیږي او روانې داسې وإنا نحن نحيي ونميت یا الله وی یقینا منګه ژوندي کول کوو منګه مړه کول کوو ونحن الوارثون او منګه په وراثت سره د هر شی وړو دا څه چې دي دا ټول به الله ته پاتې کېږي این امانت چند روز ماست در حقیقت مالکی هر چیز خداست لله ملک السماوات والارض لله میراث السماوات والارض دا الله د پاره وراثت د اسمانونو زمکو دی دا هر څه به خدای ته پاتې کېږي موږ به تاسو په دوه لاسو دوخیږو خلک پرې روان دي ولقد علمنا المستقدمین منکم یقینا پیژنو موږ هغه وړاندې کېدونکي ستاسو نه ولقد علمنا المستأخرین او یقینا پیژنو موږ هغه رستو راتلونکي ستاسو لره مختلفې ترجمې صحابو کړي دي د مستقدمین معنی عبدالله زید عباس وایي کم چې د آدم علیه السلام نه ستاره دی وخته پورې دي دا ژوندي دا ټول مستقدمین دي او کم چې ستا نه وروستو راځي دا ټول بیا مستأخرین دي دا یې معنا او دا یې معنا ده چې وړاندې کېني ستاسو نه نیکو طاعتونو ته او هغه هم پېژني چې تاسو نه رستو کېږي د دې نه او ریورس ګیر لګوي د نیکۍ نه وإن ربك هو يحشرهما یقینا رب ستا را جمع کړي ټولو لره انه حکیم علیم یقینا الله حکمت والا پوهه دی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون یقینا پیدا کړو موږ انسان اول یعنی حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام دا موږ پیدا کړو د څه شي نه من حمأ مسنون دا هغه تورې بدبوی خټینا من صلصالین د ټنګیدون کې تورې بدبوی خټینا صلصال دی ته وایي چې دا خټه سړی ښه خمبیره کي او ښې وټکوي او بیا به تاسو چې کوم دی دا زنانو به تنورونه سادول او دا کولاران ته چې کوم دی نو منګي به سادولو نو هغه چې پوښ شوی نه وي او وچ شوتې کې نو ټنګېږي صلصال ټنګېدونکې ترجمه ده او دا صلصال ساشویر سره من حمائن دا هغه تورې خټې نه دا چې کومه خټه ډېره موده پکې ودرېږي نو تور شي او مسنون معنا بدبویا ممتنا د دغې نه نو معنا دا شو انسانه ستا بنیاد د دې نه ساز شوی دی دا تکبر در کې د کوم ځای نه راغی او دا ځان ته چې اوبه شیندې او کله پکې لا د خدای دعوه مو کي ته اوس خپل دا وګوره من کان اوله من واخره منی د یو سړي مخ یو ساز کې پلیتې اوبو ابتدایي د پلیتې اوبو نه ده او اخر په سر باندې مرګ تړلی دی دکې به تکبر د کوم ځای نه پیدا شي دا خو موږ نه خپل اصل هېر شوی دی والجان خلقناه من قبله من نار سموم او ابو الجان
پلار د پیریانو پیدا کړو موږ دې لرا مخکې د آدم نه دغه اور بیلوګي نه د خالص اور نه نو یاد دک ابلیس جوړدار پیریانو نکم دی الحمدلله زمونږ نیکه پیغمبر دی او پیریانو نیکه چې کوم دی نو دغه شی دی پیږي پرې باندې او دام دا چې دلته ورسه عبارت په حذف سره ابول جان د پیریانو نیکه نو کېدای شي پیریانو نیکه ځان لې او دی په روسو چرته راغلی او بیا په قرآن شوی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ هغه وخت یاد کوي چې ویل رب ستا په فرشتو ته یقینا زه پیدا کوونکی یو انسان لرا من صلصالین د ټنګېدونکي خټې نه من حمأ د هغې تورې خټې نه مسنون د هغه تورې د هغه بدبویي خټې نه فإذا سویته کله چې زه برابر کما د لرا ونفخت فیه دا وجود برابر کم ډانچه برابر کم پټې کم ونفخت فيه من روحي او زپوکوها ما پدې کې خپل روح تشریفنا نو پکعو له ساجدين پریورز دتا سجده کوونکی فسجد الملائکه كلهم اجمعون فسجده وکړه فرشتو ټولو سجده وکړه فرشتو ټولو اجمعون په یو ځای باندې ملائک جمع ده سجده وکړه فرشتو نو معنا وشوه خو کله کله جمع ذکر شي بعضو به کړي او بعضې به نه کړي نو کلهم ټولو کړي ده او کړي به یې خو چا به هسې ګروپونو به کړي نو وینا اجمعون په یو ځای کړی وه الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړه څه وکړه ابا انکار یې وکړ د سجدې نه د دې خبرې نه ان یکونه مع ساجدین چې دی ټل شي او ملګری شي د سجده کوونکو سره په سجده کولو کې قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين اے ابلیس ما لك صدر باندې وشو چې نشوي ته سجده کوونکو سره قال لم اكن لاسجد لبشر دا خبره اعلان کړه چې دا الله نه ټیم وغوښته نو خباثت به راويست قال لم اكن لاسجد الا زو نیم چې سجده وکوم یو انسان ته خلقته من صلصال چې تا پیدا کړی هغه له ټنګېدونکي خټې نه من حمأ د تورې نه مسنون د بدبویې نه قال فاخرج منها الله ورته ووځه د اسمانونو جنتونو نه فإنك رجيم یقینا ته ورټلی شوی وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين او په تا باندې به زما لعنت وي ټولو خلکو تر قیامته پورې قال ربي فانظرني زما رب ما له مهلت راکا إلى يوم يبعثون هغه ورځ پورې چې خلک دوباره راځي دا داسې دغه دی چې الله ته وایي چې دوباره خلق را پورته کې ماږي پورې وساتي چې مرګ نه بچ شو قال فإنك من المنظرين الله عزت د ټیم درکړې شو نه مهلت درکړې شو نه الى يوم الوقت المعلوم تر ورځې د وخت معلوم پورې شپه اوله را شپه چې خلک بمري ته هم پکې مري قال ربي کله چې د الله نه دا اعتماد واغیسته او الله ولا ټیم ورک والله د خپل وعده خلاف نه کوي نو خباثت راويسته ربي بما اغويتني ګورسونه سپک الفاظ وي الله ته وایي ای زما ربا بما اغویتنی په سبب دا چې تاسو ګمراه کړی ګمراهۍ نسبت الله ته وکړو بېدا ابلیس غټ بېادبی دوی بېادبی دی غر کړی دی لأزینن لهم فی الارض زه به خامخا ډولې کومه دې خلکو بچو د ادم ته په ځمکه کې هر شی ورته په سترګو کې خو ښکاره کوم ولأغوینهم اجمعین او ګمراه کوم به بچو د ادم لټول دا وی ابلیس تخمینه لګولې وه چې زه به ټول دوکه کوم او خیال یې دا و چې یوم که ډېر دوکه کم یو زر به یې دوکه کم شل به یې دوکه کم خو کله چې عملا کار شروع کړو نو انسان ورته ډېر روز په نظر په لاس کې راغی نو ځکه وایي الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا دینا چې خالص ستا بندگانی هغه خالص بندگان ستا ابران خلاصي قال هذا صراط علی مستقیم الله ورته ویل دا زما لار ده برابر راغلی زما ته ان عبادی لیس لک علیهم سلطان خابو بندگان خصوصی زما چې دي نه به ستا لپاره په هغوی څه غلبه الا من اتبعک من الغاوین مگر هغه چې تابع شي ستا د ګمراهانو نه د آدم په بچو کې ګمراهاني او ستا لاروالی وان جهنم لموعدهم اجمعین او یقینا جهنم د دې ټولو
زید وعدی دے ان جہنم لموعدهما یقینا جنت زید وعدی دے ټولو دے لها 7 ابواب د دې جهنم د پاره او دروازې دي او تبقیدی او دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم او د هرې دروازې د پاره د بینا یو حصہ تقسیم کړی شوی دا د ابلیس د مرګرو دا به په وځه تقسیم کی او د یو طبقه د پاره یو د دروازې د پاره معین خلک لکه د يهودانو د پاره یوي د نسواراو د پاره به بلې د مشرکانو هندوانو د پاره به بلې او د دهریانو د پاره به بلې او دا رنګي دا دوړځي مړځي به پکې دا غیر پاره ومي او په اخر کې د منافقانو د پاره به ووي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ان المتقین فی جنات وعیون ارچ پرهیزګار او کامل مؤمنان دي ایو په جنتونو چینو کې ادخلوها بسلام آمنین ورته ویل شي چې دن شي جنت بسلام د پورا روغوالی سره آمینین په داسې حالت کې تاسو په امن کې یې د مرګ نه په امن کې یې د جنت نه وتونه د میوه د خلاصېدو نه ارسنه به امني ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين او روب باسو منګه کینو لرا اګه نه لګول لرا چې په سنیو د مؤمنانو کې په دنیا کې من غل د کینینا اخوانن رونه به علی سررنا په تختونو باندې یو بل ته مخامخ د خوشحالۍ په وخت سره یو بل ته مخامخ کینی د خفګان په وخت سره یو سره یو خوا مخړی بل بل خواړي لا یمسهم فیها نصب نه برسیدي تا پرې کې ستړی واله دنیا کې ځان ستړی کوي ته به ستړی واله نه خو په عبادت کې ځان ستړی کوي وره وما هم منها بمخرجین او نه به دي د دینه بمخرجین راويسته شوي بمخرجین نه به دي د دینه راوتون کی راوته بم تنشي نبئ عبادی خبر ورکا بندگانو زماتا چې انی انا الغفور الرحیم یقینا زبخون کې او مهربان ما وان عذابی هو العذاب الالم او دې خبر ورکا چې عذاب زما او عذاب درناک دی ونبئهم عن ذئب ابراهیم خبر کدي خلق العالم المنو د ابراهیم نا دخلوا علی کله چې عامل مان را دن نشو په دبانی لس کسان دي جبرئیل علیہ السلام ور سره دی خیستان او جوانان دي الکان مضبوط فقالوا سلاما ویل دی میلمنو السلام اگر سلمت سلاما علیک مونږ ته سلام وایو قال انا منکم وجلون بده ورته ویلی سلام جواب ورکو او سکه ولا لال کو وریتی کو پګټو وانی او راړو مخې دې ورته کې خود نه خور نو چې نه خور نو ورته ویلی انا منکم وجلون مونږ د یریګو تا زمنګ نمک کو نو خوړو نو دا معلومیږي چې مونږ ته ضرر رسوي قالوا لا توجل پرشتو ورته مې یریګا ان نبشرک بغلام مونږ زیره درکو تا ته په یو لک پویا باندې قال بشرتمونی علی ان مسنی الكبر دا عیسی علیہ السلام باندې دا 112 سال په عمر کې دی چې عیسی علیہ السلام ول الله ور کوي او د 90 کالو د 99 کالو په زمانه کې حضرت اسماعیل السلام ورته الله ور کړو قال بشرتمونی علی ان مسنی الكبر تعذير را کوئی ماته پرشتو په دې خبره با سره دینا چې رسیدل د ماته بوړاپا زود 112 کال په ویمتو بشیرون تاسو ماته فضل را کوي قالوا بشرناک بالحق پرشتو ورته منذر درکو تا ته پرشتیا وانی فلا تکونن من القانتين مکه گاته د مایوسی کوونکو نه د مایوسی خبره باندې کې قال ابراهيم عليه السلام ورته مې یقنط من رحمت ربي سوک دې چې هغه به مایوسی کی د مهرباني نه امید بشي نه مهرباني دربنا الا دوالون مگر گمراهان د خدای دا امید نه امید کیږي قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهيم عليه السلام ورته وایي سدلوي کار تاسو لګلو شو کا زیره یو کس کاپیو نو تاسو خلاص راغلی یی غټ کارم سره قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا لګل شو مونږه یو قوم نا پرمانتا
الا علی لوط مگر کورنۍ د لوط علیہ السلام انا لمنجوهما من بخلاصو کورنۍ د لوط لرا اجمعین ټول امراته مگر بډای به پاتې کیږي قدرناها اندازه کړې د موږ دې لرا انها لمن الغابرین یبدا پرستو پاتې شو خلکو په عذاب کې دا کور دا قوم خور لور وا او حضرت ورسره نکاح کړو لونه ویل د زامن نو او دا دغه قوم په مذهب باندې وا او دغه عمل دغه قوم په عمل باندې راضی وو ځکه دا خو په تکنیکی طریقه غو ملمانه کور ته راوستیو او دې ظالم دا لاړه او قوم په خبر کړ ولما جاء لوط المرسلون کله چرال فلما جاء لوط کله چرال کور بچو د لوط علیہ السلام ته لګلې شوی فرشتي را ورسېږي قال انکم قوم منکرون ویل لوط علیہ السلام یقینا تاسو قوم نه تاسو موږ لیکلي او علاقه خو نه یې د بار نه راغلي یې قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ویل ورته فرشتو موږ راغلي تا هغه خبر باندې چې دوی پای کې شک کوونکی واته یې تو ورته عذاب بنا شي خبر دی غپ لګي واتیناک بالحق موږ راته کړی تا په حق باندې و ان لصادقون او یقینا موږ رښتینی یو په اسری باهلک بقطع من الليل د شپې روان کا خپل اهل عیال په یو حصہ کې د شپې نه او وتبع ادبارهم ورپسې شروستو پرې وځي واړه مخې کا او تو ورپسې روستو دا شړې شاوې زر زي ولا يلتفت منكم احد ندي ګوري او تن تاسو نشاتا ومزو او زي حيث تؤمرون کوم دې چاته امر کې ان شاء الله شي وقضينا اليه ذلك الامر فیصله کوم غادت دا خبره دا وړه خبره نه وا چې ادا پینځه کلی دي او صدوم مرکزی خار دی او په زرګونو لکونو خلک دی او یو سات پس بدار دی وخت زمکې نو چت کی او دا ځنه برا خطا کې غون برا زمکه باندې نه باسي ذالک الامر دغه ته اشاره ده چې دا ټول قوم به اوس نه نابود کیږي چن دابرها اولای مقتوم مصبحین بیخ د دې کسانو کټ کیدون کې ده مصبحین په داسې وخت دي جن کیدون کې په سبا کې وجاء اهل المدینه یستبشرون را الخاری والا زیر حاصلی چې کلمه المانا باندې خبر شو نور منډي والی قال ان هؤلاء زيبي ويل ورته لوط عليه السلام دا زما ملمان دي فلا تفزحون مشرم وما لرا واتقوا الله ويرجي الله انا ولا تخزوني تاسو مغم جن کوي ما لرا قال ولم ننهاك عن العالمين ويل ورته دي بد عملو قوم ولندې من کړه تعالی منګه د مل مستیا د مخلوقاتنا تا ته مونږ ویلي چې مونږ کړی ته سوکراشي ته نه ملمانه کې او داګي باوجود ته ملمانه راولي کور کې کېنه قال هؤلاء بناتي ویل ورتا لوط علیہ السلام دا زنانا دا زماره قوم زنانا زمالونه دي ځکه چې هر پیغمبر د امت لپاره د پلار په حیثیت باندې نو دا سړی دا بچو زامنو په حیثیت دي نو داګي خدي دا لونو په حیثیت باندې نو دا یا دای معنا ده او یا دا معنا ده چې تاسو کم مشران یې په زمانه کې کافر او د مسلمان نکاح کېده پیغمبر خو دولونه ورکړې وي دا ابو لهب زامنو لا حالانکه کافرانو په زمانه کې خدا کار کېده نو دا د خپل لونه دي خو دې کې مشرانی راشي په نکاح دل درکما په حلال باندې تاسو دا په نکاح والی او دې کار نه خلق منع کوي ان کنتم فاعلین کوي تاسو کوون کی لعمرک الله فرمایي استا په جون می د قسمی پیغمبره نبی علیہ السلام سره مخاطبه ده الله د پیغمبر په عمر قسم خو عبد الله عزیز عباس وایي چې الله تعالی د اچھا په نوم قسم نه دی خوړلې په پیغمبرانو کې سوا د محمد مصطفی نه دا ډېر لوی اعزاز او اکرام دی ده که الله ته په مخلوق کې بل نفس ګران وي هغه بیا قسم کوي خدا سي او نفس او شخص نشته په دنیا کې په تمام مخلوقاتو کې چې د رسول الله په شان پیغام الله ته ګران ټول نه زیات ګران دی
څوک دا خبره کوي؟ عبدالله زوی د عباس رضی الله تعالی عنهما، نو قرآن ماهر دی. فاخذتهم الصیحة ونیو دوی لرا آواز جبریل مشرکین په داسې وخت کې چې دوی دننه کېدونکي په وخت شروق د نور راختلو کې فجعلنا عالیها وګرځو منګه پورته طرف د دې ښارونو سافلها لاندې باندې کړو وامطرنا علیهم حجاره او راورول منګه په دوی باندې کاڼي من سجیل د سنگ ګیلنا، دا کاڼه چې په اور کې پخ شوي وو. ان فی ذلک لآیة للمتوسمین، یقینا په دې قصه واقعه او په دې کلو د لوتیانو کې لوی لوی نخري دپاره دا خلکو چې هغوی معلومات کوي په نښو باندې. متوسم هغه سړي ته وایي چې په نښو باندې شی معلوموي، یعنې سوچ کوونکي معنا شوه. وانها لبسبیل مقیما، او یقینا دی دا قرآ د قوم لوط په یو لار همیشه باندې چې قریشان په دې باندې روان دي شام ته، او شب و روز روان دي، د شپې په دې ځي او د ورځې هم ځي، او دالته قافلې ورسره دي. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دپاره د مؤمنانو. وان کان اصحاب الایکة لظالمین، شان دا دی ملګري د جنګو. ایکا الایکا تو جمع د ایکی ده، چې تی پکې نو جمع ده او چې تی ته لرې کړي نو مفرد دی. یقینا خاوندان د جنګو لظالمین، او دوی ظالمان. جنګۍ که تاسو خیال کړی و نو پخوا به زمونږ په دې میارو کې به مو هر سړي و زمیندار پټي کې ونې کرلې وي په یو ګوټ کې، او پای کې به کټم پروت و، پای کې به بیا سملاستمو، پای کې به مال مو ولاړو، پای کې به پټي ته خلکو کتل. جنګۍ به ورته ویله. فانتقمنا منهما، دا د شعیب علیہ السلام قوم دی. فانتقمنا منهم من بدل واغیست دوی نه، وانهما یقینا دا دواړه کلي کله قوم لوط دی او کله قوم شعیب دی لبامام مبین، د دوی په هغه لاره واضحه باندې. شام ته چې ځي تبوک ته ځي نو په لار کې به دله راشي. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، یقینا نسبت د دروغ کړی اصحاب الحجر هغه اوسیدونکي د حجر مقام لېږلو شو ته. دوی ته خو یو پیغمبر تللی صالح علیه السلام، او قرآن جمع ویله، نو د یو پیغمبر تکذیب د ټولو تکذیب دی. واتیناهم آیاتنا، ورکړي دوی ته موږ آیاتونه خپله، فکانو عنها، او دوی د هغې آیاتونو نه معرضین مخړونکي. هو کانو ینحتون من الجبال بیوتا، او دوی کنستل وی د غرونو نه ځان دپاره کورونه. په غرونو کې به هغه کنډرې والي او پای کې به کورونه سازول. آمینین، پورا په امن کې دی نه چې موږ به د الله د عذاب نه پرې کې بچو. فاخذتهم الصیحة مصبحین، ونیو دوی لره آواز جبریل په وخت سبا کې. فما اغنى عنهما، فایده ورنکړه دفع نه کړي دوی نه ما کانو یکسبون، هغه چې دوی څه کسب کړي وو، کورونو مورونو خلاص نه کړه. وما خلقنا السماوات والارض، نه دی پیدا کړي موږ اسمانونو ځمکو لره، وما بینهما، څه چې د دواړو منځ کې دي، الا بالحق، مګر په وسه حق سره. وان الساعة لآتیة، یقینا قیامت را روان دی. فاصبح الصبح الجمیل، پس مخ واړوه په اړولو خسره. درگذر ورته وکړه، ښه درگذر. تاسو جما کیسه کړې د غوی مولا که نه چې مردان کې دغه نیولې پولیسو، نو ورته ویل لکه نوم یې ولیکه، نو ستاسو نوم دی زما فاصبح صبح الجمیل. ډېر ټوکمار و، نو هغه یو دغه ته وایي پولیس تی ولیکه، او زه نه شم تی ولیکه. بیا یې ته وایي تاله خط درځي، وایي نه ماله خو نه راځي، په پړک یې ورکړې، زه خدای دې کار کړه. په دې ځان د پولیسو نه خلاص کړی. فاصبح صبح الجمیل، فاصبح معنا ته مخ واړوه، صبح الجمیل په ښه اړولو سره. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقینا رب ستا ډېر پیدا کوونکی پوهه دی. ولقد آتینک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یقینا درکړې تا ته موږ اووه د هغه مثانیونه او د هغه قرآن لوی نه چې هغه فاتحه ده. ښه ترجمه مفسرین وایي دلته سورې فاتحې ته اشاره ده. اگر چې دې نه سبع طوال اووه اوږده سورتونه مږدې شوي دي، خو راجحه ترجمه د هغه مخکې ده.
لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم موږ دو پیغمبر خامخا خپل سترګو لره هغې مالونو او دولتونو ته چې پیدا ورکړې موږ په هغې باندې جوړو د دې خلکو ته ولا تحزن علیهم مخه پکېږه په دې خلکو واحفظ جناحک للمؤمنین ښکته که خپل وزر د مهربانۍ مؤمنانو ته وقل ورته وایه انی انا نذیر مبین یقینا زه یرونکی په ډاګ یم کما انزلنا علی المقتسمین لکه څنګه چې نازل کړی موږ په هغه تقسیمونکو باندې دا تقسیمونکي څوک وو دا د مکې معظمې دا دروازې دا مشرکانو تقسیم کړی وې ته به پلانۍ دروازه ساتي دی به پلانۍ دی به پلانۍ دی به پلانۍ د ښار ټولې دروازې تقسیم کړی وې چې څوک میلمه راننوته نو دې سړي په باره کې به کېنوئ ځان سره او هغه به دې ته ساده و چې ده خواله ورنشي وی الذین جعلوا القرآن عضوین دا کسان دي چې ګرځولي قرآن لره حصې حصې د دې دا معنا هم ده چې دوی ډلې ډلې وو نو چې بهرحال پیغمبر خوا به قرآن یو هلکه آل عمران د چا دی بقرې والا څوک دی هلکه نساء والا څوک دي آل عمران والا څوک دي دا فوربک لنسألنهم اجمعین ستا په رب مې قسمي لنسألن خامخا تپوس به کوو مونږ د دې ټولو نه اما کانو یعملون د هغې چې دوی څه عمل کو فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر معنا دا ده صدع اصل کې چر او ماتول ته ویل کېږي چې مات شي او بیل نشي دلته معنا دا ده فاصدع بما تؤمر پس ته پرزور بیان وکړه په ډاګه بیان وکړه دو ټوک بیان وکړه بما تؤمر په هغې چې ته مامور یې یعنی داسې بې غباره خبره وکړه کلکه خبره وکړه او اعرض عن المشرکین او مخ واړوه د مشرکانو نه انا کفیناک المستهزئین یقینا موږ کافي وو ستا دپاره د خندا کوونکو نه 5 کسان شپه ورځ خنداګانې په مکه کې کولې الذین یجعلون مع الله الها آخر دا مستهزئین هغه مشرکان دي چې ګرځوي د الله سره خدای بله فسوف يعلمون زرد چې وپوه شي وکلا ولقد نعلم انك يضيق صدرك یقینا منګه پوهیږو په تا باندې پیغمبره چې یقینا تنګېږي ستا سینه بما یقولون په پروپګنډو چې دوی وایي فسبح بحمد ربک خو ته پاکي بیانوه په اوس سګر سره د رب سره وکم من الساجدین او شاد مسکونکو نه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین او عبادت کو خپل رب حتی چې راشي تا ته مرګ یعنی د انسان ډیوټي او د مسلمان ډیوټي دا د مرګه پورې ده د مرګه پورې ډیوټي نه ختمیږي دا پیرانو پیر صاحب عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وی په یو ځای کې ریاضت کو او ډیر ریاضت یې وکړه بس بیا یو شپه ګوري د اسمان یو ډولۍ را روانه او قسمه قسم راړهګانې پکې دي او شور پکې دی دته چې رانږدې شو نو اواز یې وکړو چې ای عبدالقادر جیلاني بس ستا عبادت پوره شو او بس ته پوره شوې ته ورسېدې الو مې پېژندې شیطانه الله خپل پیغمبر ته وایي محمد صلی الله علیه وسلم ته چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین پیغمبر د هغې پورې بندګي کوه چې مرګ درته راشي عبدالقادر جیلاني ته په ژوند کې تا لکه دغه ورکړه زیری ورکړه ومې پېژندې چې ابلیس نو ابلیس خو غټه رامي پرې بل ورطرف ورته راتاو شو ویل یاره عبدالقادر په علم رانه بچ شوې یعنې ستا په شان دلته په سلګونو باندې پیران دا مې جهنمیان کړي په دې ځای باندې هغه ویل لرې خدای دې غر کا د علم په وجه نه د خدای د رحمت او د خدای پاک د وجې نه بچ شو په علم باندې څنګه تا نه بچ شو ځکه وایي چې وعبد ربک ای پیغمبره د خپل رب بندگی کوه کمې پورې حتی یأتیک الیقین دا دلته په دې پنجاب کې پیران ګوندي نو هغه ناسې شرح د دغه د 420 کې دا شرح دا دغه سکي دونه اوږد شی ورته پروت دی قوړ قوړ کوي هغې چې کله لمانځه وخت شي نو هغه مریدان یې ترې راپاسې جمع له راځي نو چې ته هغه مریدان ته وایي چې هلکه دا پیر خو مونځ نه کوي ویل چې دی کې دی دلته مونځ نه کوي دی کې مکې مندینې کې مونځ کوي مکې مندینې کې هلکه دا ډیس کې خو دلته ناست دی دغه یې څکله چټې وهله او ته یې دا دغه ته لاړه دی دا خلک غر کړه
هغه ورته دا ویلي چې زما حی دلته مونږ نه کېږي زه مکه او مدینه کې لمونځ کوم. واخر دعوانا ان الحمدلله. دغه پیرانو نه به ځان ساتئ. پنجاب دعا وکړئ الله موږ له قرآن پاس راغو لطائف و ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره موږ له پرې د کامل مکمل عمل کو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، کبي دا بدقسمتۍ تباهي کوي. زمونږ د ټولو ناراضي شي. یا الله څونه زمونږ بیماران دي هغه ټول ته شفا کامله جله ورکړي. څونه الله تعالی زمونږ مردگان د مسلمانانو دي هغه ټول الله تعالی وبخي. ای زمونږ ربه دا تمامو دنیا باندې تا کوم مصیبت راوستی دی الله کوم خسان چې د هغې مستحق دي او ستا د پیغمبر ستا د کتاب هتک کوي او ستا د کتاب هتک کوونکو ته او د پیغمبر هتک کوونکو ته هغې ته ایوارډونه ورکوي. الله یې په هغې ورکلکې کړي او دا اسلامي ملکونه ترې نه ټول خلاص کړي او په نورو ملکونو کې چې په کوم ځای کې مسلمانان دي د دنیا په کونه کونه کې الله دې بیمارۍ نه وساتي. کوم چې مبتلا شوي الله یې روح کړي. الله دې زمونږ ستاسو ټول نه راضي شي او پاکستان دې الله د امن یو ګواره وګرځوي او پاکستان دې الله د اسلام په رنګ کې رنګ کړي، د قرآن په رنګ کې رنګ کړي او دا ورځ دې الله مونږ ته وښایي چې هغه سبا دې الله مونږ ته وښایي چې په هغه سبا باندې به دا اعلان شوی چې پاکستان چې کومه نظریه باندې ساز شوی دی چې هغه د الله شریعت او د الله قرآن دې پکې نافذ شو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب